بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. المجزوم عامله لم ولما ولام أمر ولا في النحي وكلم المجازات وهي إن ومهما وإزما وحيثما وأين ومتى وما ومن وأي وأن وإن المقدرة. فدي فصل کې مصنف هغه عوامل بیانوي چې کوم عوامل فعل مضارع ته جزم ورکوي. مصنف چې کله عوامل جازمه بیانولو نو لما لام امر لاینه سلوري چې ته بیان کړو نو په 5 نمبر مصنف کلم المجازات ووي نکی حرف المجازات ووي. کلم جمع د کلمې ده، کلم جمع د کلمې ده، نو مصنف کلم المجازات ووي نکی حرف المجازات. پوه شوي؟ ویل ځکه چې کلم المجازات دا صرف حروف نه دي، ٹھیک ده کنه؟ بعضی اسما دي او څه پکې حروف دي، نو دغه د وجنه مصنف سووي کلم المجازات. پوه شئ؟ د دې لپاره چې د کلم شامل شي حرف او اسم دواړو ته، حرف او اسم دواړو ته شامل شي، ٹھیک ده کنه؟ ځکه چې کلم المجازات بعضی حروف دي او بعضی اسما دي، نو دواړو ته شاملول دي پر مصنف سووي کلم المجازات ووي. پوه شئ؟ کلم المجازات د په دوه جملو باندې داخليږي، ٹھیک ده کنه؟ پوه شئ؟ په څو جملو باندې داخليږي؟ په دوه جملو باندې داخليږي. یوه ته شرط ویل شي، بل ته ویل شي جزا ویل شي. پوه شئ؟ پوه نه شئ؟ اوس دی عواملو کې لم لما لام امر ولای نه، لم ولما دا دوه قسم عمل کوي، یو لفظي عمل کوي او بل معنوي عمل کوي. لفظي عمل دا چې فعل مضارع ته جزم ورکوي، او معنوي عمل دا ده چې فعل مضارع د ماضي منفي په معنی کې کی، فعل مضارع د ماضي منفي په معنی کې کی. نه دغه تاکید نه وي، لم ولما کی تاکید نه وي، ٹھیک شو کلام. لام امر دام دوه قسم عمل کوي، یو معنوي دا بل لفظي. لفظي عمل څه ده چې فعل مضارع ته جزم ورکوي، او معنوي عمل څه ده؟ فعل مضارع مثبت دی امر په معنی کې کی، فعل مضارع مثبت دی امر په معنی کې کی، ٹھیک شو کنه؟ لکه مثال په خپل کې لیضرب، څه شي؟ لیضرب، یضرب معنا څه و؟ مضارع مثبت وکنه، او مارته یا مارېګا، ٹھیک ده کنه؟ او چې لام امر په داخل شول امر باندې کې کړل، ٹھیک ده کنه؟ دا غرنګ لم ولمام ده، لا یضرب معنا څه و؟ مارته یا مارې کنه، خو لم چې په داخل شول لم یضرب معنا څه ده؟ ماضی منفي باندې کې کړه، نه مارا اس ایک مرد نے، لما یضرب نہیں مارا اسے مرد نے. پوش په خبره باندې اولای نہیں دام دو قسم عمل کوي، یو لفظي دا بل لفظي عمل څه ده؟ فعل مضارع ته جزم ورکوي، فعل مضارع ته څه ورکوي؟ او معنوي عمل څه چې فعل مضارع مثبت دی نه په معنی کې کی، فعل مضارع مثبت لکه لا تضرب، لا تضرب معنا څه ده؟ ٹھیک ہے کنا؟ تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، یا آپ ایک مرد مارتے ہو یا مارے گا، ٹھیک ہے کنا؟ پوشی خو چې کله په لاینې دی شو لا تضرب مت مار، ٹھیک ہے کنا؟ نو سو کرا نہیں معنی به کې پیدا وکړه کنا؟ مضارع مثبت نشي ته وړول، نه ته وړول، ٹھیک ده؟ پوه شوي؟ دې ته وګورئ. فصل المجزوم عامله مجزوم عامل د دې مته چې فعل مضارع مجزوم عامل د دې لم لما لام امر لاهي نہیں، لم لما لام امر ولا في النهي ولا من لا نہیں، ٹھیک شو کنه؟ وکلم المجازات وکلمه المجازات، ٹھیک ده؟
وهي إن ومهما وإذما وحيثما وأين ومتى وما ومن وأي وأن وإن المقدرة نحو لم يضرب ولما يضرب وليضرب ولا تضرب وإن تضرب أضرب. إن حرف شرط څه شي ده؟ إن حرف شرط ده، مطلب دا چې دا په دوه جملو باندې داخليږي. ٹھیک ده کنه؟ پہلا جمله به د دویم د پر سبب وي. پہلا ته شرط ویل شي، دویم جمله ته ویل شي جزا ویل شي. وان تضرب اضرب. ان حرف شرط تضرب فعل فاعل دا به شرط شي. جمله فعلیه خبریه هو کر دا به شرط شي. تضرب فعل انت ضمیر فاعل فعل فاعل ملکر جمله فعلیه خبریه دا به شرط شي. اضرب فعل فاعل ملکر دا به شي جزا به شي. شرط جزا ملکر جمله شرطیه جزایا. پوشی پی کپوی نشی پی. وعلم ادیزینا دورا پوشی تاسو کپوی نشی پی. مصنف د کلم المجازات کې صرف د ان مثال لري کړ، نور مثال نه دیر نکړلو. ٹھیک ده کنه؟ ویل بس چې نور په دې باندې قیاس کنه، بس نور په دې باندې څه کا قیاس کا. وعلم ان لم تقرب المضارع ماضيا منفيا. اوس دې عبارت کې مصنف د لم او د لما په باره کې فرق تبینوي. لم او لما دې فعل مضارع ته جزم ورکول کنه دوړو، او دوړو مضارع د ماضي منفي په معنی کې کوله. ٹھیک ده؟ خو دوړ کې فرق هم شته. مصنف د درې فرقونه بیان کړي. مصنف ته څه بیان کړي دي؟ درې. یو څلورم فرق یې مو بیانو. ٹھیک ده؟ مصنف څه بیان کړي دي؟ درې. او څلورم فرق یې مو بیانو. نو مطلب څه شو؟ لم او لما په منځ کې څه قسمه فرق ده؟ څلور قسمه فرق ده. ٹھیک ده کنه؟ اول فرق کوم ده چې مصنف بیان کړی ده چې لما کې د زمانه تکلم نه بعد د فعل د وقوع توقع وي. لما کې د زمانه تکلم نه بعد د فعل د وقوع وي توقع وي. ٹھیک ده کنه؟ امید وي ته په خلاف د لم، په خلاف د لم. ٹھیک ده کنه؟ لکه مو چې لم یضرب مطلب څه شول؟ چې والی نه دی کړی، اوس یک مرد نه هی مارا. ٹھیک ده؟ نو څه په دې کې ورستو امید نشته چې ورستو وال کیو کا نه بکی. توقع د فعل باقي کېدل نشته. خو کوم چې لما یضرب مطلب چې کله نه دکې د ضرب صلاحیت پیدا شوی تر اوسه وال نه دی کړی، خو ورستو امید شته چې وال وکی. پوه شئ که پوه نه شوئ؟ دویم نمبر فرق څه ده؟ دویم نمبر فرق دا ده چې لما کې د زمانه تکلم نه پهلا یک دوام وي. ٹھیک ده کنه؟ لما کې د تکلم د زمانه نه پهلا ځوي دوام وي. ٹھیک ده کنه؟ پوه شئ؟ په خلاف د لم کې دوام نه وي. ٹھیک ده؟ لکه مو وی لم یضرب. ٹھیک ده کنه؟ یو مثال کې بل مثال وکړو. چلو لم یضرب او لم ګورې کې لکه مو وی لم یضرب. نو څه دې معنی څه ده؟ چې زید وال نه دی کړی. خو دې نه دا خبره نه مولوي چې مخکې وال کړی دي کنه دی کړی. د نو والو دوام نشتا. پوښي چې د کله نه د کې دیوالو صلاحیت پیدا شوی تر اوسه پورې وال نه دی کړی. خو په لما کې دوام وي. لما کې څه وي؟ مطلب څه چې د زمانه تکلم نه مخکې څومره زمانه چې تیر شوې ده کنه، نو هغه وخت نه تر اوسه پورې اذن د فعل صادر نه ده. مثال کې لکه مو وي چې قام الامیر ولما يركب. شمیر ویلار ده خو تر اوسه پورې سور شوی نه ده. ٹھیک ده؟ نو اوس دې نه به کومه زمانه مراد وي؟ کله نه چې امیر ویلار ده کنه،
نو تر اوسه ساته پورې هغه سور شوی نه ده نو دی ودرېدلو د زمونې نه ونسي تکلم زمونې پورې په نس ودرېدلو باندې دوام ده ټیک ده که نه همیشه والی ده پوه شوې پې لکه پوه شوې وګوی نه شوې پې او وګورئ ته مخکې اوس دریم نمبر فرق د لما نه بعد فعل حذف کول جایز دي په خلاف د لم ټیک ده کنه لما نه بعد فعل حذف کول جایز دي چې کله قرینه موجوده وي په خلاف د لم چې هغې نه بعد نشي حذف کولی یا ټیک ده کنه لکه داسې ویلی شي ندم زید ولما ټیک ده فعل حذف کړه کنه اصل کې څه ندم زید ولما ينفعه الندم ټیک ده کنه پوه شوې او د لم نه بعد فعل نشي حذف کولی پوه شوې ندم زید ولم نشي ویلی ټیک ده کنه پوه شو کنه پې څو فرق شو درې څو فرق شو درې فرق شو ټیک ده وته که څه درې فرق شو ټیک ده کنه څلورم فرق مصنف نه دا بیان کړی ده ټیک ده کنه هغه څه ده چې لما باندې حرف شرط نشي داخلېدلی په خلاف د لم چې هغې باندې حرف شرط داخلېدلی شي ټیک ده کنه لکه ان لم یضرب ویلی شي خو ان لم ما یضرب نشي ویلی پوه شویه وګورئ عبارت ته واعلم ان لم تقلب المضارع ماضيا منفيا ولما كذلك الا دې نه تفرقونه بینوي ښه ان فيها توقعا بعده چې لما کې توقع وي بعد د تکلم نه ټیک ده کنه پوه شئ دا یو فرق شول دویم و دواما قبله او دوام نی دینه فعلا پوه شئ دا دویم فرق شول نحو قام الامیر لما يركب وايضا دا دریم نمبر فرق شول يجوز حسب الفعل بعد لما خاصه تقول ندم زيد ولما ٹھیک ده کنه جائز دی حذف د فعل بعد د لما نه خاص کر نه کې د لم نه بعد تقول ندم زيد ولما اي ولما ينفعه الندم ولا تقول ندم زيد ولم داسې بنه ښه پوه شویه اوس څلورم نمبر فرق درته مو بیان کړه چې لما باندې حرف شرط نشي داخلېدلی او په لم باندې داخلېدلی شي پوه شویه که پوه نه شویه نو ان لم یضرب ویلی شي خو ان لم ما یضرب نشي ویلی پوه شوی پې